څلور زره نه زیات شاګردان امام تربیت کو. هر څو خپل ځان تربیت کو. امام شاګردانو کې پته شته دی څه چوک دا تصور ونه کړي څه ټول شیعه وو. د اهل سنتو څلور مذهبونه فقهي کوم دي که دغو کوم امامان دي هغه د ما ورته شپېږه امام شاګردان دي. د ابو حنیفه حنفي مذهب کوم امام دی هغه څه وي لولا سنتان لهلک نعمان. که نعمان یعنی ابو حنیفه 2 کاله د شپږم امام صادق علیه السلام شاګردي نه وی کړي زه به هلاک شوی وم. انس بن مالک یا نور کوم امام مالک دغه جمله څه دی هغه دا دی څه داسې سترګو نه دی کتلی غوږونو نه دی اورېدی انسان زړه باندې خطور نه دی کړی څه شي کوم شی دی څه هغه سترګو نه دی کتلی هغه په شانته او غوږونو هغه کس په باره کې نه دی اورېدي او زړه کې انسان ګمان نه شوی دی هغه څوک دی دغه د مالکیانو امام وي هغه امام صادق علیه السلام دی. څه دی په شانته شخصیت نه سترګو کتلی دی نه غوږونو اورېدی دی نه د انسان زړه باندې خطور کړی دی د هغه کس دی. اما امام صادق علیه السلام دورا خدمت باوجود نن ورځې باندې زارو سره شهید که. اما دا زارو سره شهید دا یو خپل ځان ته یو داستان دی. زه یوه جمله بیان کوم نن ورځې توسل وکړو. هغه دا دی تاسو ته پاته دی مدینې کې 2 ځلې د اهل بیتو کور ته اور اچولی شوی دی. یو ځلې هغه وخت و چې مدینو خلکو راغلل د پیغمبر ګرانې لور کور ته راغللو. د پیغمبر ګرانې لور کور ته اورونه واچولو. یو ځلې د شپږم امام کور مدینې کې بیا وسولو. منصور ملعون مامور ورستول چې لاړ شه امام صادق علیه السلام کور ته. امام صادق علیه السلام کور ته اور واچول. امام کور کې اغ شغلو کې اغ د اور لمبو کې دی. څه دې ټایم کې امام دا جمله بلنده کا چې زه د خلیل ابراهیم زوی یم. څرنګې هغه ابراهیم خلیل د اور منځ کې و هغه باندې اور اثار ونه که ما باندې به څرنګې اثار کوي. خو امام دغه د کور اور مړ کړ. صبي ټایم شول. روایت جمله دا د تاریخ د سلی کې چې د امام شاګردان راغللو امام سره. امام د کور یوې حصې کې ناست دی ډېر خفه دی ډېر زیات ناراحت دی. دغه دوستان دغه شاګردان ورته وي څه مولا ټیک دی کور ته اور واچولی شولو دا د خفګان ځای دی دا د خفه کېدو ځای دی. اما مولا شکر د مقام دا دی چې دی اور کې ونسولو دی اور کې د تا مستورات بیبیانې ونسولې. امام سر اوچت که اوښ یو نه ډکې سترګې اوچاتې کړي او دا د شکر مقام دی چې دی اور کې څوک ونسولو. زه د دې په نه ژاړم خپل اهل و عیال بچیو ښځې دپاره مستوراتو دپاره نه ژاړم. مولا بیا د چا پاره ژاړې ژړا د چا دپاره کې وي ما د حسین د 10 مازدیګر هغه خیمې یاد شولې چې کله هغه ته اور ولګېدلو ما سترګې غړولې خپل کور کې کله اور ولګېدلو د ما واړه ماشومان یوه کمرې نه بیدړه واخیستله بل طرف ته به لړلو. یوه جینه بل ځای ته زه شپږم امام صادق موجود و. ما هغه خپلې غوږې کې ونیوللو. ما هغو ته ډاډګیره نه ورکه ما هغو ته تسلي ورکه هغه ما باج کو. امام السلام وي د خپل جد حسین خیمو ته کله اور ولګېدلو پاته شته د امام سجاد د بیماري بشترې باندې ماست و څوک نه وو. هغه واړه یتیمان هغه اورونه لګي دي. هغه وړې مت یتیمان خیمو نه میدان په لوري ووتلو. زه د هغه حسین وړو یتیمانو ته ژاړم. ازادارو کله یې څه شپږم امام راوستلو چېرته څه شانسي راوستلو زه درته هغه نه بیانوم. تاسو لاړ شو لږ تاریخ کې مطالعه وکړو. امام مصلې باندې ولاړو د امام خپینې مصله وکړله جانمازي وکړلو. امامي خپیون روان کړو. ظالم ملعون سپور دی امامي پیدل روان کړی دی. کله یې راوستل
امام د منصور دربار ته منصور غوښتل امام قتل کی دی ټایم کې مکاشفه پیغمبري وکتلو کلی پیغمبر وکتلو هغه ملعون خپل اراده نه منصرف شول اراده بس نه غواړي امام قتل کی امام کلا غواړي کور ته ورستی امام نه تاسو وکړو دا ماته ویا څه کچېره ته څه حاجات وي مانه وغواړه څه د وی ماته ویا ویڅ دوه شیان دي یو شی دا دی چې کدینه ورسته ما کور ته چوک راستی کنده کوم پهله مامور د راستولی او دا بیا رانستی دا ظالم بیا رانستی دی د ما بچیو مخکې ما باندې ظلم وکړو دی د ما کور ته ورونه ولګولو دا بیا رانستی دا ډېر ظالم اورلاین دی دویمه خبره دا دی ما خپل کور ته زر زر ورسته وه زه کله کور نه روتلو ما سترګې غړولې څه د ما مستورات ډېر ترس نه لرزېدلې واړه ماشومان ژړېدلو زه به ویو څه اولاد ته خو صحیح و سالم کور ته ورسېدلې خو تاریخ داسې لیکي چې کله حسین خیمو نه لاړ د جنګ دپاره ټولې بیبیانې خیمې کې دي حسین به څه کولو یوې اوټیې باندې به راغلل ذوالجناب یې راوستل اواز به یې وکړه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم یعنی د ما ګرانې خورې زینب حسین یا زنده دی خو بیبي به تسلي شوله وي چې ازادارو لغه وخت تیر شول حسین اواز را نخللو خو د حسین ذوالجنا راغللو وي دې ټایم کې ټولې بیبیانې خوشحاله شولې لکه حسین راغللو خو کله چې بیبیانې راووتل سترګې د غړي ذوالجنا زین چاپا شوی دی د ذوالجنا بادان باندې زخمونه دي غشي لګېدي دي دې ټایم کې د درو کالو وړه ورمنه راووتله ټولو سوال وکړ ټولو هر چا یو سوال کولو وړه ورمنه راغله وي ذوالجنا زه درنه دا تپوس نه کوم چې د ما بابا چېرته دی زه درنه دا تپوس نه کوم چې ما بابا څه رنګې د پوس کو خو یو تپوس درنه ضرور کوم یا جواد ابي دا ماته وویه چې کله بابا ما تلل خیمونه نو غا ډېر تږی و ماته وویه چې د ما کله بابا ذوالجنا ته نه کوزېدل کله شهیدېدل آیا هغه ورته شامیانو کوفیانو اوبه ویل کې که تږی شهید کو فریاد یا